نن د اسلامی میاش د محرم الحرام یکم تاریخ دی. دا یکم تاریخ مونږ ته د اسلام یو عظیم لیډر یاد دهانی کوي. په دغه ورځ باندې امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه شهید شوی. حضرت عمر رضی الله عنه با یو دعا ډیره خصوصي طور سره کوله: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي وقبري في بلد حبيبك. یا الله ما ته مرګ د شهادت نصیب کې، او مرګ د شهادت سره سره الله د خپل محبوب په کلی کې ما ته قبر هم نصیب کې. څومره لوی خلک و د شهادت مرګ په دعاګانو کې او په جړاګانو کې غوښته د الله نه. مونږ نن سبا د مرګ نه یریږو، د شهادت ټکي چې په منبر ذکر کې کو پار ځای کې نو خلک ته منع کوي. څه کې الکه مونږ هم ځان سره په والوځي ته به جوړې مرې نه، غونډ عمر بدل ته ژوندی وي. مرګ د شهادت غوښتلو مقصد دا دی، مطلب دا دی چې کلم یا الله زما د مرګ ټیم پوره شو نو الله مرګ خواسه مشتا نو بهترین انتخاب د شهادت ته چې الله دغه مقام او مرتبه را نصیب کې. خو دغه د الله نه اون غواړي بیا هم د باندې مرګ راځي، او بهترین انتخاب هغه شهادت. حضرت عمر رضی الله عنه به شهادت په دعاګانو کې د په جړا جړا سره الله نه غوښته. بیا داسې وشوه چې یو ځل ابو لولو فیروز په نوم باندې یو مجوسی او آتش پرست د اور عبادت پې کولو، د حضرت عمر رضی الله عنه سره ملاقات وشو. امیر المؤمنین ته تاسو کړو چې څه کار کې؟ نو ته زه خنجر جوړوم، زهر آلود خنجر. حضرت عمر صاحب فرماله کو چونکه جنگجو مجاهدو ما لهم یو خنجر جوړ کا. مفهوم داسې دی. نو ابو لولو مجوسی چې کوم هغه وته وویل چې زه به دله داسې خنجر جوړ کوم چې ټوله دنیا به یاد ساتي. انداز یې داسې اختیار کړو. هغه لاړو د مجلس نه. حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې زما فراست دا وایي چې دې سړي ماله د مرګ دمکی راکړه، د قتل دمکی راکړه. صحابه کرامو اجازت طلب کو چې حضرت اجازت راکړه چې قتل یې کو. عمر رضی الله عنه منع کړل چې نه، لا دروسه هو په ما غزار نه دی کړی، ته خو قتل کړی نه ما، خو زما فراست او عقل دا وایي چې دې سړي ماله د مرګ دمکی راکړه. بیا وشوم د کشان د سحر په منځ کې چې امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه جمع ته مخ کې شو. په اولنی رکعت کې ولد ضالین نه پس د سوره طه اولنی رکوع تلاوت یې وکړو. نو دا بزدل انسان خنجر روح کو درستونه په حضرت عمر رضی الله عنه باندې یو مضبوط وار وکړو چې ډېر گہرا زخم یې ورکړو. عمر رضی الله عنه فورا عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه په مسک خپل خلیفہ جوړ کو، مصلی ته مخ کې کو هغه باقی جمع وکړه. حضرت عمر رضی الله عنه د زخم په وجه باندې را پرې وته. نه خو بیا تیخته کوله. صحابه کرامو د خپل اوږې نږدې کړې او بلتا مضبوط کړې چې په یو ځای کې هم څه خلا پاتې نشي چې دا پکې وځي. نو هغه خبیث د ډېرې یری په وجه باندې چې اوس ماته څوک لاره نه پرېږدي، نو خنجر سره اوه صحابه کرام نورم زخمی کړو ویوال پې چې دوی ماته لار پرېږدي او تختم. نو چې کله په خپل مقصد کې کامیاب نشو، تختیدو کې کامیاب نشو، نو ځان یې په خپل خنجر باندې ووهلو، پاک ځای کې مردار شو، واصل جهنم شو. عمر رضی الله عنه په داسې حال کې زخمی کړی شو، او چې کله زخمی شو دکه 26 ذوالحجه سن 22 هجری وه. 26 ذوالحجه سن 22 هجری اسد الغابه کې لیکلی دی. نو په 26 ذوالحجه باندې زخمی کړی شو. بیا 27 28 29 ذوالحجه پورې په حالت د زخم کې په خپل کټ کې په خپل بیټ کې پروت و.
خپل زوی ته عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته حکم وکړو چې لاړ شه امی جان حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها نه اجازت طلب کړه کو ستاسو اجازت وي نو زه د خپل دواړو ملګرو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره په دغه حجره مبارکه کې یو ځای دفن کېدل غواړم کو ستاسو اجازت وي عائشہ رضی الله عنها او فرمایل چې د دې ځای انتخاب خو ما ځان دپاره کړو خو چونکې د امیر المؤمنین خواهش دی زه په خپل ځان باندې هغه ته ترجیح ورکوم اجازت دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کله رالو خپل پلار امیر المؤمنین ته د اجازت خبر سنو کړو نو بیا حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې کله زه شهید شم او زما جنازه الته یوړل شوه یو ځل به بیا م اجازت واخلې کو اجازت یې درکو نو الته مې دفن کې او که اجازت میلو نه شو نو جنت البقیع کې مې دفن کې بیا هم دکه شانو شو اجازت طلب شو عائشہ رضی الله عنها فرمایل مفهوم داسې دی چې کومه وعده مې په حالت د حیات کې ورسره کړې وه په حالت د مرګ کې د مرګ نه پس ورسره هم ده اجازت ته دفن یې کړې عمر رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره یو ځای دفن کړو څومره لوی مقام دی نن سبا بېایمانه خلک راپاسي او په حضرت عمر رضی الله عنه باندې الزام لګوي تهمت لګوي هغې ته د کفر نسبت کوي هغې ته د بدعاتو نسبت کوي 1400 کاله پس سړی راځي په دین به ښه پوهېږي او ښه قرباني به ورکوي چې کم د نبي علیه السلام حقیقي شاګردان دي حقیقي صحابه کرام دي هغوی د دین محنت نه دی کړی دا ډیر زیات ظلم دی تاریخ نه نواقفیت دی بغض او کینه ده ضد او عناد دی واحد لاره چې مونږ نبی علیه الصلاة والسلام ته برسئ هغه صحابه کرام دي صحابه کرام معیار حق دی قرآن عظیم الشان کې الله فرمای آمنو کما آمن الناس د صحابو په شانته ایمان وروړئ څنګه چې هغوی ایمان راوړو ته کشان ایمان تاسو هم وروړئ مثال کې پیش کړي معیار دی